بدن دا په څلورو چیزونو باندې دا کمزوری کیږي، بیماریږي. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله په خپل مشهور کتاب طب نبوي صلی الله علیه وسلم کې لیکلی دي بدن دا څلورو چیزونو نه بیماریږي، یعنی بیماری دا په څلورو چیزونو باندې دا راولي. نمبر 1 په هغه کې دا دی ډېرې خبرې کوله، دویم ډېر اوده کېدل، دریم ډېر زیات خوراک کولو، او څلورم ډېره جماع کول. د ډېرو خبرو په وجه باندې د دماغو مغز کم شي، یعنی ماغزه دا کم شي او بوډاوالی زر راشي. د زیات اوده کېدو په وجه باندې په مخ باندې زیړوالی راشي، زړه ړوند شي او سترګو باندې بوج شي، کار کولو کې ناراستی شروع شي او بدن کې کمزوری شي، زیات کمزوری شي. بل ډیر خوراک کوله، زیات خوراک کول دا معده فاسده کړي، بدن کمزوری کړي، ګنده هوا او مشکل بیمارو کې مبتلا شي. زیات خوراک نقصان. د ډېرې جماع کولو په وجه باندې بدن کمزوری شي، قوت کمزوری شي، د بدن رطوبت اوچ شي. د دې په وجه باندې اعصاب کمزوری شي او د دې نقصان ټول بدن ته رسي، خاص طور باندې دماغو ته ډېر نقصان رسي، ځکه چې نفسانی روح غیر معمولی طور باندې ختم شي او د مني د زیاتۍ خارجېدو په وجه باندې دې کې کمزوري پیدا شي او د ډېرې جماع په وجه باندې د روح جوهر اکثر حصه د دې نه وځي.